الله أكبر الله أكبر. الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو ما سره په څنګ کې ناست استاد جي، تاسو به زموږ د ډیلی خیبر په دغه شیشه وړاندې م لیدلې چې مدرسه الصفا للبنین والبنات مزدور آباد امین کلی د وړاندې مونږ یو ویډیو کړی و دغه مدرسې د ډونیشن لپاره. بهرحال دغه استاد جي له الله پاک یو اواز ورکړی، هغه اواز په زړه کې لارې کوي، اذان په داسې طریقه کې کوي چې تاسو به اوس واورئ. استاد جي څه مختصر شان خبرې کوي، تاسو به خپل تعارف وکړئ، بیا به هغه اذان کوي. ټیم چونکې د ماښام د اذان هم دی له 7 منټه دی. استاد جي مولي او ناس نو مونږ بس موقع ده او چې مصر نه شي. استاد جي دا راته وایي دغه کتونکي چې کوم تاسو ګورئ اول خو دوی خپل تعارف کوي او ډېره مننه ټول نه مخکې چې تاسو مونږ له ټیم راغلئ. جزاک الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو خاص کر دې دین والا مدرسو څخه او دغه شان جماعتونو سره ډېره مینه ساتي او د هغې علماو سره مینه ساتي چې هسې پیسې نه اخلئ، دغه نور څه داسې لالچ هم پکې نشته دی. راشئ، زه دلته ناست وم، تاسو رالی. به هر حال الله پاک د تاسو د دې جزای خیر درکړي. الله پاک تاسو په عمرونو کې سره ټول مسلمانانو برکت پیدا کړي. زما نوم شیر اعظم دی او مرکز کې چې کوم دی ما حفظ کړی بیا تجوید د تبلیغي مرکز د مردان چې کوم دی او بیا د رقم مدرسه کې استاد پاتې شوی یم. دغه شان حسن ابدال کې په فیصل آباد کې دغه شان مدرسو کې انسان چې کوم ځای کې رزق یې هلته کې وخت تیر کړي او بس بیا راشي. اوس الحمدلله په خپل کلي باندې چې کوم دی علماو سره طالبانو سره د وخت تیرو. دا مدرسه د دې ناظم یم جامع الصفا للبنین والبنات او بس د الله پاک نه په دې شکر وباسو چې کم انسان چې کم دی د الله د دین خدمت کوي، قرآن خدمت کوي، نو دې کې ډېر چې کم دی الله رب العزت چې کم رزق ورکوي هغه هڅه هم د بره نه لیکلی شوی خو برکت پکې وي. نو په دغې سلسله کې انشاءالله تعالی موږ هم بس دغه کوشش دی، تاسو هم دعاګانې کوئ، موږ به هم کوو چې د دین خدمت بل دا مدرسه دي ضرورتونه هم دي. دغه اوس دا مدرسه الحمدلله پوره شو. د جنکو مدرسه چې کومه ده د هغې دپاره چې کوم دی کوشش منډې تړلې موږ وهو. دا شګه هم راوړی دغه نور هم بس دغه ځای چې کوم دی د جنکو د مدرسې دپاره دی. نو بس ټول مسلمانانو ته زموږ درخواست دی چې هر مدرسې په هر ځای کې نو د هغې دپاره دعاګانې وغواړئ، د هغې د خدمت کوئ. که څه نه شئ کولی نو دعا خو له غوښتی شي سړی که نه. ګرانو کتونکو څنګه چې استاد جي خبره وکړه دغه مدرسه باندې کار شروع دی، وړاندې مونږ دې دپاره دغه کړی و د چاندې اپیل تاسو ته په سکرین نمبر ښکاري، څوک دوی سره مرسته کوي. دغه د جنکو چې کومه مدرسه روان د کار پکې جاري دی. او بهرحال استاد جي دغه چې کوم ستاسو اذان دی دغه ښکلي اواز کې دغه اذان زموږ دغه کتونکو سره شریک کړئ نو ډېره به ښه صحیح انشاءالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
جزاک الله جی ډیر ښکلی انداز الله دې تاسو په عمر کې برکت واچي او الله دې تاسو له زموږ د عمر که زموږ په دعا کې الله تاسو له درکړي چې د دین د خدمت لپاره تاسو نه کوشش کوئ زموږ د دغه نوي نسل لپاره د اسلامي تعلیماتو لپاره چې تاسو له کوم مدارس روان کړي نو الله دې تاسو له بیا هم په عمر کې برکت واچي دغه دعا به کوم ګرانو کتونکو که څوک دوی سره مرسته کول غواړي په دغه مدرسه کې کوای چې ځان له آخرت ښایسته کړي نو په سکرین نمبر د دوی د اکاونټ او د موبایل ښکاري دوی سره رابطه وکړئ مزدور آباد امین کلي کې دغه مدرسه موږ له بار بار راځو د دوی دغه ویډیوګانې کوو نن موږ د یو بلې مدرسې ویډیو هم کړې وه تاسو به وګورئ انشاءالله ډېر ژر او د استاد جي د اواز زما ډېر زیات خوښ و ډېر اذان ډېر ښکلې طریقې سره کوو نو موږ ویل چې یو شارټ شان ویډیو دوی سره وکړو او دغه اذان تاسو هم اورئ که خوند یې درکړی دغه ویډیو مخکې شیر کړئ نورو ملګرو سره هم تر دې دمه خپل کوربه جلال صافي له اجازت ورکړئ په دغه دعا چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان